السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو تاسو ته د اسلام آباد خیبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن د حواله سره چې کوم تازه ترين حالات یو کم را روان حالات دي باندې موږ یو ورغه تجزیه کوو موږ خبره کوو او چې ګورو نو مسلسل کومه شانتي هغه خبره رواني یو بل پسې چې کوم قدمونه وچتيږي نو هغه دراتونکو وخت حواله سره اهم یو هغه موږ چې کومه خبره مطلب 13 سورزو کې کړي نو همداغه چې کوم رستنای جټکی وینو مکه جټکی رواني دی یو بل پسې قدم په قدم صورتحال هغه کې چینجز راځي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ چې کوم پټپټونه شروع کوم جنگ شروع نو هغه د ټیم کې نرم حالات ته هم راغلي دي ورسره یو بل ته د خیر سګالای پیغامونه په طریقې سره ملاویدل شروع شوي دي 13 ورځو کې چې موږ کوم خبره کړې و چې ډایلاګ کمیټه قیام دا یو اشاره ده بیا د نور جماعتونو چې کوم لیډرانو دا غي د تر پریوتل او غي په دې باندې کولو خبره کول مطلب ډیر اشاره وی چې هغه اپوزیشن د پاره وی پی ټی آی د پاره وی او د پی ټی آی د طرف نه هم داسې ډیر اشاره مې ترغلي وي چې رویو کې نرمي احتجاج کې کمه او چې کومه د غي سخت رد عملونه کومه حالات خرابول ولا خبري وي او هر ټیم بس ټینشن نو هغه کې په مزه کیمرا نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي اسلام آباد کې درنه ورکړی دا خپل یو پروګرام دی د سپریم کورټ مخې ته اعلان کړی دی چې دا درنه به زموږ جاري وي دا هم د دغه سلسلو یو کړی ده او دغه کړی که نن وګورو نو سپریم کورټ کې د پی ټی آی مرکزي چې کومه لیډر دې ټیم کې جیل کې د یاسمین راشد د هغې د طرف نه د نواز شریف چې کوم ګټلې سیټ دی هغې کې چې کومه مسله ده د فارم 47 او 45 دغه حوالې سره سپریم کورټ ته د الیکشن ټریبیونل چې کومه فیصله ده د هغې خلاف باقاعده درخواست جمع کړی دی دا درخواستونه ډېر اهمیت لري ډېر خلک خدا وایي چې دا درخواستونه دي او د دې هیڅ اثر نه پرېږدي دا اثر کېږي د 2 کالو نه چې په کوم عدالتي کاروایانو باندې خپه یې پی شوې وه نن د تاسو افضل مجوکا چې کوم جج دی د هغې عدالت کې د باری پی ټی آی عمران خان او د هغې ښځې چې کوم مقدماتو شپږو مقدماتو کې وله ضمانت منظور کړه ضمانت قبل گرفتاری هغه یې منظور کړی دی او دا درخواستونه د تېرو 2 کالو نه التوا کې پراته نو د دې درخواستونه یو بل سره کړی دي او دا درخواستونه اخري وختونو کې هم دقه د اهمیت حامل دي موږ په تېر سیاست کې وګورو نو د بټو ذوالفقار علي بټو شهید د هغه خلاف چې کوم بنیادي کردار د هغه په پانسۍ کې ادا کړی او هغه هم دقسې یو عام ګمنامه درخواست چې په تاڼه کې پروت د 107 د هغې په بنیاد باندې یو درخواست و هغه تفتیش و هغې کې چې تفتیش وکړو هغه پکې بیا پانسي کړو نو اخري مرحلو کې دا درخواستونه اوس چې کومه حالات جوړېږي کومه سیاسي منظرنامه جوړېږي نو هغې کې خو چې موږ کومه خبره کوو چې د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ چې کومې واورې وي هغه ویلي کېدل شروع شوي دي او حالات ډېر بل طرف ته روان شوي دي 13 ورځو کې چې کومې تبصرې کېدې چې 6 میاشتې پس حالات کېږي او کال پس به لګي مطلب که دا 6 میاشتې وي که 3 میاشتې وي خو ګاډې په پټلۍ باندې روانول چې کوم هغه اهم دي نو موږ چې دا اوس کومه سلسله ګورو نو دې کې موږ ته په نظر راځي چې هغه ټول قدمونه اوچتېږي دې لپاره چې پټلۍ او ګاډې او مسافر دا ټول یو ځای ته راولي او یو سټاپ ته به یې رسوي نو دې ټایم کې سوارلاین کېني دې ټایم کې د ګاډو مرمت هم شروع شوي دي او دې ټایم کې د سټاپونو تعین هم کېږي چې کوم سټاپ باندې به ودرېږي او کوم ځای نه به روانېږي څه ټایم به روانېږي ډېر مشاورتونه شروع دي او دې کې ډېر اهم انکشافات مخکې هم را روان دي په هر حال نن چې کوم عدالت کې د 6 مقدمو کوم هغې کې ضمانتونو اعلان شوی دی 50,000 روپو متکو باندې چې کوم ضمانت قبل از گرفتاری د هغې منظوري شوې ده نو ټولو نه بنیادي یو سلسله یو کړی دام ده بیا د علاج چې کومه مطالبه وه هغه هم شروع ده وزیر اعلی په خپل خبره باندې ټینګ ولاړ دی او هغه درنه هم د سپریم کورټ مخې ته یوړه مطلب هر یو شیز راځي هغه عدالت ته په غاړه کې هغه کیسونه ورچوي ریلیف او په سیاست باندې په مرکز کې چې کوم په دې ملک کې ټول څه روان دي نو هغه ټول چې موږ ګورو تاویږي را تاویږي عدالتي سیستم نه غیر چاپېره دا اوس چې کومه سلسله شروع شوه نو دا هم ټول هر څه راځي را روان دي او د عدالت نه غیر چاپېره دا ټول هر څه را یوځای کېږي مطلب د دې کې د دواړو طرفو نه اشارې هم میلاو شوي دي او دې کې د دواړو طرفو نه یو بل ته د ځای ورکولو کوششونه هم شوي دي سپیسونه هم ورکړی شوي دي چاته د خبره مخکې کولو دپاره
کمیټیان هم منځته جرګه هم جوړه شوه مذاکراتي چې کوم کمیشن جوړ دی کمیټي جوړه ده دا هم ډېره د اهمیت حامله ده. بیا ورکې د احتجاج چې کومې خبرې راغې هغې نه پس چې د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ کومې خبرې شوي دي د هغې په بنیاد چې کوم د پی ټي آی لیډرشپ د طرف نه په خبرو کې رویو کې اعلانونو کې هغې کې کومه نرمي راغلې ده نو هغه اهمیت حامل ده او هغه په دې حالاتو اثرانداز کېدو واله ده. بیا د هغې نه پس چې دا نن کوم عدالتي کیسونو کې پیشرفت وشو نو دا د دې حالاتو طرف ته یو ډېر غټ ګیټ کولاوېدو سره هم خلک تشبیه ورکوي چې دا ډېر غټ بریکترو دی. مطلب دا خو ضمانتونه دي کنفرم نو دا ضمانتونه چې کنفرم شوي دي دا راتلونکي ضمانتونو کنفرم کېدو دپاره هم یو اشاره ده چې بس تاسو داسې را روان اوسئ موږ به داسې روان یو او اخري کې به د عدالت طرف نه ریلیف ملو شي او مسله به حل شي. نو د ملک سیاسي صورتحال دې ټایم کې که ووایو هغه په انتهایی اهم مور کې داخل شوي دي اهمه مرحله باندې دي. اپوزیشن سیاسي جماعتونه تحریک تحفظ عیین پاکستان حکومت او نور چې کوم عام سیاسي جرګمار دي نو هغه دې ټایم کې مینس کې دي او برپور طریقې سره خبره هم کوي او د روجې د دې برکاتو او د دې روجې چې کوم تقدس دی نو زما په خیال د دې نه د فایدې اوچتولو ښه پوره کوشش کیږي او بیا د وزیر اعلی د پی ټي آی چې کوم کارکنان دي او هغه احتجاج طرف ته زور کوي او هغه ډیمانډ کوي نو د هغې د دلجویۍ دپاره د صوبایي حکومت چې کوم وزیران دي پارلیمنټیرین دي حکومت دی هغه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته درناته ناست دي. نو راتلونکي وخت کې به ګورو چې اوښ کوم طرف ته کیني خو به هر حال موجوده چې کومه صورتحال دی منظرنامه ده نو هغه څه داسې قسمه ده.